عام طور باندې چې د ګناهونو څلور وجوهات دي. څلور وجوهات دي، څلور اسباب دي د هغې د وجې نه دا انسان په ګناه کې ګناه باندې جرأت کوي. لومړنۍ وجه او سبب یې هغه دا دی چې انسان د ګناه کولو په وخت کې دا سوچ کوي چې ما څوک ویني نه. شیطان د دا وسوسه واچوي چې تا څوک نه ویني، چې څوک دې نه ویني نو چې څه دې خوښوي نو هغه کوه. نو چې کله د انسان په زړه کې دا احساس پیدا شي چې ما څوک نه ویني، نو دا انسان بیا په ګناه کولو باندې جرأت کوي. نو الله رب العزت د دې جواب ذکر کړی. الله رب العزت فرمایي چې دا خبره د ذهن نه وباسه، دا مه وایه چې ما څوک نه ویني. ستا معامله خو داسې رب سره ده چې یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. هغه د سترګو په خیانت باندې هم پوهېږي، او د سترګو خیانت خلاصه کې یو عمل تا کړی نه دی، د سر عمل دې کړی نه دی، او په زړه کې د هغې اراده ده، لا په زړه کې د دل دماغ کې د هغې خیالات ګرځي. الله د هغې هم خبردار دی. دا څه وایي او د سترګو په خیانت هم پوهېږي، او چې زړه کې دا پټې ارادې دي، دا ګناه دې کړې نه ده، په ارادو باندې دې الله تعالی خبردار دی. دا مه وایه چې ما څوک نه ویني. یو رب دی چې هغه تا ویني او هغه هر څه ویني، هغه ستا اعمال ویني او دارنګې ستا ارادې د هغې نه هم خبردار دی. او دویم سبب او وجه چې د هغې د وجې نه دا انسان په ګناه باندې جرأت کوي، هغه د انسان په ذهن کې دا خبره راشي د ګناه په وخت چې چاته پته نه لګي، چاته پته نه لګي، نو وایي چاته پته نه لګي زما د دې عمل چې زه څه کوم، نو دې وجې نه دا انسان په ګناه باندې بیا جرأت کوي. انسان په ګناه باندې جرأت کوي، چاته به څه پته لګي. الله تعالی چې دی نو علیم بذات الصدور. الله تعالی بل ځای کې فرمایي چې څه تاسو ښکاره کوئ او که پټ کوئ، هر څه باندې الله رب العزت عالم دی. الله نه هېڅ شی پټ نه دی، هر څه الله تعالی دا مه وایه چې الله چاته پته نه لګي، الله ته دا هر څه علم. او درېیمه وجه د انسان چې د هغې د وجې نه ګناه کولو باندې جرأت کوي، وایي ما څخه څوک شته دی نه، زه یوازې یم، بل څوک شته دی نه. نو چې کله دا احساس د انسان په ذهن کې او په دې په دماغ کې پیدا شي، همدې په ګناه باندې جرأت کوي چې بل څوک نشته، ما سره څوک شته دی نه، زه یوازې یم. نو چې کله دا احساس په دل او دماغ کې پیدا شي، انسان بیا په ګناه باندې جرأت کوي، دا سره بل څوک نشته، یوازې. الله رب العزت د دې جواب په قرآن کې ذکر کوي، وایي که چېرې تاسو درې یئ نو څلور در سره الله دی، او که تاسو څلور یئ نو پنځم در سره الله دی. وهو معکم اینما کنتم. الله تعالی تاسو سره دی چېرته چې تاسو چې کوم ځای کې تاسو یې، الله تعالی تاسو سره دی. نو دا مه وایه چې ما سره څوک شته دی نه، الله تعالی تاسو سره دی. او څلورمه وجه چې کله بنده په ذهن کې دا خیال راشي چې ما له څوک څه نشي کولی، ما له به څوک څه وکړي، زه دا عمل کوم نو ما له به څوک څه وکړي، ما له څوک څه نشي کولی. لکه یو هلک دی، د هغه پلار وفات شو او مور یې د مور د سره بهر دي، او بل دا دی چې د مور نه هغه شان حیا نه کوي
څنګه چې د پلار نه یره کوي. نو دغه نوجوان وایي چې ماله به څوک ماله څوک څه نشي کولی. نو چې کله دا احساس پیدا شي انسان بیا په خدا باندې قدرت کوي. الله رب العزت د دې جواب هم ذکر کوي چې ستا معامله ګوره داسې پروردګار سره چې ده ان اخذه علیم شدید، د الله تعالی پکړ ډېر زیات دردناک او سخت دی. ان بطش ربک لشدید، ستا د رب پکړ بیا ډېر زیات سخت. الله قومونه تباه کړي دي، ځمکې پرې الټه کړي دي، اسمان یې پرې کاڼي راوهلي دي، څوک یې ټول دریاب کې غرق کړي دي، څوک یې په اوبو کې ډوب کړي دي، چا باندې زلزله راوستې ده، چا باندې فرشتې چغه وهلې، قسمه قسم عذابونو سره الله رب العزت سکندونو کې ختم کړي. نو دا مه وایه چې ماله څوک څه نشي.